او بیا د امام خلیل قول ذکر کړي الرعایا هغه کې د امام خلیل قول ذکر کړي خلیل ابن احمد صاحب وای کپدی کې بحنه لا आवाज نه نو عین سره به مشابه ځکه مخرج هم یو د صفات هم نږدې دي د دې وجنا په کلام د عربو کې با چرته داسې کلمه وایو نه ګوره اصلي کلمه چې بای کې عین او حا او زې راغلي ها مگر منځ کې به سراغلي منځ کې به یو حرف بل راغلي او دارنګ هاي اصلیم د حاصر ناراضي د دې وجنه بعض عرب وای په معهم کې وای محهم د عین نه ح جوړ کړي اولی د ح نږدې د صفت کې د عین سره او مخرج یو ده او د ح ته لري د صفت کې د عین نه او ح کې خفام ده مکی سے بوئی واجب دی قاری تا چې د سو کی دا ح داسې طریقې سره ادا کی چې د عین نه په आवाज کې جدا کی ها اگر کدواړه یو زم راشه عین او ح نو څنګه به په دوه کلمو کې یو ځای چې راشي فلا جناح علیهما لا جناح عليكم المسيح عيسى فمن زحزح عن النار کچرته یو روایت کې ادغام شوی د عین او د ح به تم کې لکه ابو عمر سے قراءت تاسوي فمن زحزح عن النار څنګه وای فمن زحزح عن النار فزحزح عن النار الذي حاه مدغم وفي الكاف قاف وهو في القاف ادخل شاطبی سے بول خجی آئے کی من تفصیل ته نزو حا چې کله ساکنه مخکې د عین کلمې جدا جدا دي نو حا حذر ګندا دا کورنه ادغام بدر نو شوایا فاصفح عنهم فاصفح عنهم نو چې کله تراویح کې منډه وی بیا څنګه وی فاصفح عنهم وقل سلام ها څنګه فاصفح عنهم فاصفح عنهم تویل شي بیا مولیان څنګه وای په ترجمو کې فاصفح عنهم فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون فاصفح عنهم بویولې چې درسو د تدریب الفکنی ویلې دارنګي کله چې د دې سره یو ح سره بل ح راشي دوه حاګانې یو څنګه به عقدة النكاح حتى عقدة النكاح
لا أبرح حتى دارنګ کله ح ساکنه درستو ته حرالا نو خیال کوا چرتا د دې ح ادغام په ها کېونه کې فسبحه وسبحه غنیت المرید عالم ذکر کړي وجب تأكد الاظهار من غیر عنف ولا وقيفة على الحاء اظهار بکے دا حاب د دهان سرګند ادا کې خو سبب پکې نه کې ډېر زور بنکې دا څه بنوي چې فسبح ها دا څه بنوي او وقفه بم پکې نه کې دا څه بنوي چې فسبح هو څنګه نه څنګه وای ها چونډه ګور کنه دې پاله خو لګو ورا کنه وای باز خلک پکې سکته کوي داولې چې چرته سونه شي د هانه ح جوړ نشي دا لحن دا غلطی ده تاسو شي دي غلطی ده نه بزان ساتي دا سے قسمه غلطیاں چې تو نه پیژنې کنه نو تب یاد دې نه ځانم نشي ساتل اول پیژندل دي او بیا ته ځان ساتل دي صحیح ده الجامع المفید کې شیخ زین الدین ابو الفتح ذکر کړي کله چې ح د حمزه مکسورې نه پس راشي نو واجب د رعایت د ح خیال ساتل د ح ځکه دا قریب المخرج دی فرق صرف دومره ده چې حمزه کې نبره ده आवाज کې اوچتواله ده او په ح کې نشته وای هل جزاء الإحسان إلا الإحسان نقول إح همزة وحارة ايسر البيان والوي چې کله حروف حلقيه او زیر راشي نو د یو بل نه جدا جدا په आवाज کې وایا کم سے کم چې د حروف حلقي راشي نو د کې قاری ګړبړو کې غلط و لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين يخشى لك تويخي निकल के से कैसे लग गया रौड़ा कब कापी तेरा उधरेगा कुम बेज़निल्लाह शाह नाजदार चा कापी दन استاذ نوم ته دلاله کروانه جدار چا ده اذان لکای تاسو سره پیریډ نه پاس ګورم حاجی فاصفح عنهم دا حروف حلقي چې سړی ادا کوي لکه مشقتي بکی لکه یو بل سره نږدې دي کله په یو کې د بل आवाज پیدا کیږي ها او ح کې بخیال ساتي لکه خو مون قاعده کې اخر لیکلي کنه ها 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 حاجی دي غلطیانو نه بزان ساتي ها یو غلطی په ح کې غردام کېږي د غټ حرف سره غټيږي
چې طالب ته وي احط وایا نو څنګه وای احو بلکې حمزه مرته راډکه دا غټ حرف لري پورې څه کوي لري پورې د اثراتي ها نو ورته وایا طا ډکه کا نو څنګه وای اول نه ولا داسې کې تا اول نه داسې کې نو د طا نه مخکې خطبه باریک حروف پراته دي ته څنګه داسې کې دلیل لدی خبره ده چې ته ټول حروف ډکه احا نا ح نو بیا طا ډکه کا احط تو اخر کې تا ده احط تو احط تو او کورته و چې نه طا باریکه کا نو دی وای خ بیا ورته طعام باریکای څنګه وای احد نو یو مصیبت نه ده تاسو ته ان شاء الله راشي په ادغام کې چې بعضی چا دام ویل دي چې احدتم ویل شي سم ویل شي احدت ډایرک د حانه پس تا مشدده خو قرآن کرامو پر رد کړي بعض اهل لغت والا ویلو چې دام پکې جایز دي چې حتو نو قاریان ورته وایي چې جایز به خدا جواز به په خپلې کوټه کې دن نه کېدی مونږ د اهل لغت ترغی منونه چې نقل نه شي مونږ هغه قراءت ته صحیح وایو چې درې شرطونه یې بګه سو شرطونه فكل ما وافق وجه نحوي وكان للرسم احتمالا يحوي وصح اسنادا هو القرآن فهذه الثلاثة الأركان وحيث ما احتل علامه ابن الجزري وی کله چې پدې کې ګډ وډ شي او رکن نو اثبت شذوذه لو انه في السبعه اگر که په سبعه کې بیا به مرته مونږ شاذ وایو درې شرطونه کم دي د نحوی سره به موافق وي د قاعده د نحوی سره رسم احتمال بلری قرآن کی جکم عثمان رضی اللہ عنہ په طریقه لیکل دی پدی کی با د رسم احتمال بلری او دریم څه شه ده سند به صحیح دریم څه شه ده حاجی نو دا مونږ نه مانو نو کروستو ته غټ حرف رالو بیا حاډه کنه دا څه بنوي چې حوما دا څه بنوي چې حوما څنګه به حوما ها د دې وجنه علامه ابن الجزري صاحب سوي په استعمال الحروف کې ذکر کړی دي علامه ابن الجزري صاحب سی ویلي دي فرمایلی دي وحاء حصحص أحط الحق وسين مستقيم يسقو فحصحص کی حاډه مویا د سواد د وجه نو داسې مویا چې الان حصل الحق الان حصل الحق صحیح شو وسين مستقيم يسقو خج الف چې درست راشي میړه کا عین سره ته ادغام پکې مقدارنګ ها نو دغه خبره پس کې وي دا په دې حرف کې وي پس کې په ح کې تاسو په جندل عین او ح بس ته اگله گوایو چې سبق دین لاړ نشي ایدا کم ځای ته ورسېدا ها السادس عشر قال قلم ويلي ومخكي
ته دا قلقله بیا ووایه 15 منټه پس راشه